رجب میاشت دا زبرګه میاشت دې کې د صدقې ثواب سیوا دی ځکه په دې کې تاسو ته موږ له چنده راکړي په دې باندې الله پاک تاسو دا بدا کرامات او دا بزرګي درکړي او په لکونو مسلمانانو الله پاک ورکړي د الله تعالی په کتاب کې قران کریم یادای د آیت هم د قران شریف د سوره توبه 36 نمبر آیت کریمه دی یوم په هغه ورځ چې د دې ورځو تعلق د میاشتو چې ورځو په هفته کې ورځي وو او بیا تقریبا صدپا د سلور هفتې په میاشت کې او بیا په کال کې 12 میاشت په دې حساب خدا سو کویږي کړه نو د دې تعلق چونکی د اسمان او زمکه کې مونږ زمکه کې اوسېګو او د ازمکه بیا چې کم دي د اسمان د لاندې ده په دې کې کشا کې ده نو تعلق د اسمانونو د ازمکه سره راغی کنه نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې یوم خلق السماوات والارض دا 12 میاشتې کله نه ما پیدا کړې دي په کوم ورځ چې پیدا کړې دي الله تعالی اسمانونو او ازمکه کوم ورځ نه چې اسمانونو او ازمکه پیدا ده نو په دې کې بیا نورم الله پیدا کړې دي په دې کې سپوږمۍ الله پاک پیدا کړې ده او زموږ چې کومې اسلامي میاشتې دي د تعلق قمر سره دي ځکه دې ته چې کوم دي قمري میاشتې وایي زموږ اسلامي کال ته قمري سال وایي تعلق ټول د سپوږمۍ سره دی سپوږمۍ چې نوې روخیږي نو میاشت شي نوې شي سپوږمۍ چې پریوزي نو میاشت شي ختم شي نو چونکې زموږ د اسلامي کلندر او زموږ د اسلامي میاشتو 12 تعلق د سره دی د نور سره نه دی تعلق زمونږه د اسلامی کلندر او د اسلامی میاشتو تعلق دا د سپوږمۍ سره دی او د انګریزانو عیسایانو عیسوي چې کوم دی عیسایانو کال هغه تعلق د سره دی د شمس سره دی د نور سره دی هغه د شمسي سال وایي وایي په خبره باندې کنه نو هغه د نور په حساب سره او زمونږ د کار د سپوږمۍ حساب سره دی نو ځکه د سپوږمۍ او د نور د خو په دې اسمان د لاندې ده کنه په دې کې کشا کې ده د دنیا سره تعلق دی د اسمان سره تعلق دی نو دا 12 میاشتې الله پاک کله نه پیدا کړی دي یوم خلق السماوات والارض کم ورځې نه چې الله پاک اسمانونه او ځمکې پیدا کړي د هغې ورځ نه 12 میاشتې الله پاک پیدا کړي منها 4 حرم سوال دا پیدا کېده د مسلمان ذهن ته دا سوال راځي چې دا 12 میاشتې برابر دي د فضیلت په اعتبار سره د مرتبه په اعتبار سره د حرمت په اعتبار سره نه الله جل جلاله دا سوال جواب راکړه په دې آیت کریمه کې چې منها 4 حرم باندې د 12 سلور د حرمت دی ګوره سلور میاشتې د حرمت دی اوس هغه سلور میاشتې د حرمت کم یو دي دا د سوره توبه د قران مقدسه دا ولا بچی کیدا قران مقدسه دغه آیت کریمه 36 نمبر دا وضاحت شو چې میاشتې 12 ثابت شوي په دې 12 کې بیا سلور منها 4 حرم هغه حرمت والا ثابت شوي اوس دې دا حرمت چا ورکو الله جل جلاله دې سلور میاشتو دا حرمت چا ورکو فضیلت شرافت چا ورکو دا په دې 12 کې دا سلور الله پاک خوښ کړی او د حرمت د مراد دا دی چې په دې کې جنگ او جدال قتلونه دا په دې کې حرام او ناجایز د پخوانه را روان دي پخوانه د حرمت لري سلور میاشت نو زه ته دا سوال لري چې دا سلور میاشتې کمی دي نو امام غزالی رحمت الله علیه مکاشفه القلوب د ما مخه ته پروت دی کې مبارک فرمای چې قیل وی چا ویلي چې زین الله الشهور باربعه خیسته کړی دی الله پاک دا میاشتې په سلور سره من 4 حرم طرف ته اشاره کوي چې سلور باندې دا الله پاک دا 12 میاشتې څه کړی دي دا میاشتې 12 الله پاک په سلور خیسته کړی دي الکه هغه سلور کمی دي وی هغه سلور وره کنه چې ذل قعده وذل حجه والمحرم ورجب رجب پکې راغی کرانه دا چې کوم میاشت شروع دا پکې رااله درې میاشتې دا پر لپسې دي فلذلك قول تعالی د دې وجه نوی دا قول د الله تعالی دی امام غزالی رحمت الله علیه مکاشفه القلوب منها 4 حرم آیات راوړه دا آیات یې سره راوړه چې بعض ردی سلور د حرمت دي دې کې سلور د حرمت میاشتې دي فالاشهر الحرم 3 نو دا د حرمت میاشتې درې چې کم دي دا ترد دا پر لپسې دي اے متعاقبه و متوالیه دا پر لپسې دي الکه کمی پر لپسې دي نو خو تاسو ته پته چې ذل قعده دا بیا ذل حجه دا او بیا صدا محرم الحرام دا درې پر لپسې او دا یو چې کم دا هغه واحد فرد یو ځان لدا او وهو شهر رجب او دا میاشت رجب دا دا چې ځان لدا او د حرمت دا
نو دا میاشت چې دا کومه شروع ده نو دا رجب میاشت د حرمت میاشت. اوس دې ته دا رجب ولې وایي؟ رجب نوم ولې دی؟ نو امام غزالی رحمت الله علیه تحقیق دی دا رجب چې دا رجب چې دی مشتق من الترجیب، دا رجب د ترجیب نه مشتق دی. وهو التعظیم، او دا ترجیب څه ته وایي؟ تعظیم ته وایي. نو دا رجب معنی تعظیم، عظمت والا، تعظیم والا، شان والا میاشت. علم خشی دی خو چې چا سره او کتاب خشی دی چې څوک یې وګوري. دا چې کوم اوس وضاحت کوم دا ټول د امام غزالی رحمت الله علیه کتاب دی مکاشفة القلوب، هغه پورا فصل باب مقرر کړی فی فضائل رجب، د رجب په فضایل باندې باب مقرر کړی. نو امام غزالی رحمت الله علیه وړو کې سړی اوس د دې اوسلو زمانه د مولیانو نه قابل نو چې تاسو په میډیا څومره مولیان ګورئ، دا قابلان دي کې امام غزالی رحمت الله علیه قابل او ډېر په حدیث پویو او ډېر په دین پویو، هغه شان وګوره مقام وګوره تاسو ته پته ولګي. حافظ الحدیث دی، 3 لک احادیث مبارکه هغه ته یادي تقریبا د لکونو حدیثونو حافظ دی، لوی هستی دا. هغه مبارک فرمایي چې دا رجب مشتق شو د ترجیب، ترجیب به معنی تعظیم، تعظیم د تعظیم والا میاشت الله پاک ولا تعظیم ورکړي. ويقال له الاصب، وی چې ویل شوی دی د میاشت اصب، اصب معنی د میاشت رجب به معنی اصب، الکه اصب څه معنی ده؟ اړول تو یول، لکه دا او بچی داسې تر واړی او داسې روان شي، یو طرف ته پته دی روان شي، نو د اړولو په معنی. الکه د دې سره نسبت راغی د رجب سره ویلي ان الرحمه تصف فيه على التائبین، وی بذکر وتا اصب وی رجب تا چې پدې کې رحمت د الله جل جلاله راتوي شي توبه وستونکو ته. پدې میاشت کې چې څوک توبه وباسي، استغفار ډېر وي، الله پاک ته توبه وباسي، بخښنه کوي، د الله پاک نه بخښنه غواړي، نو دغه توبه وستونکو لپاره پدې میاشت کې څه چلو شي؟ د الله رحمت راتوي شي پدې باندې، مطلب الله پاک بخي بخي هغه مسلمانان چې څوک په دې میاشت کې بخښنه وغواړي او اخلاص سره توبه وباسي. تاسو په دې مسله پوهیږئ؟ بیا وتفيض انوار القبول على العاملين، او بیا الله تبارک وتعالى دا انوار تجلیات دا الله جل جلاله دا طرف دا بیا راوړي پدې میاشت کې چې څوک عمل کوونکی، نیک عمل کوونکی خلک چې کوم دي په دې میاشت کې نیک عملونه ډېر کوي په رجب المرجب کې، نو په هغې باندې الله پاک انوار دا راتوي، الله پاک انوار پرې ورېږي. داسې ووایي چې په دې میاشت کې څوک څه کوي؟ نیک عمل ډېر کوي، په هغې باندې دا انوار او برکات ورېږي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی غنیت الطالبین کی دا هغه مبارک دا روایت ذکر کړی دی چې د رجب میاشتې دی کې چې څوک ګورې ګناه کوي، ګناه نو هغه ته ډبل سزا به میلاوي. څنګه چې د نیکو اجر پکې ډېر دی، ثواب پکې ډېر دی، الله پاک انوار او تجلیات راوړيږي په مسلمانانو، د الله پاک خصوصي رحمتونه راوړيږي، نو هم دغه شان ګورې چې څوک پکې ګناهونه ډېر کوي هغه ته به وي سزا بیا ډېره میلاوي، دوګنا ډبل به میلاوي. د ګناه نه پکې ځان ساتل پکار دي. برکتي میاشت، حرمت والا میاشت، عامه میاشت نه ده. ټولې میاشتې برابر دي؟ نه، ټولې میاشتې نه دي برابر. ومنها 4 حرم راغلي دي، قرآن شریف کې راغلي. الله پاک ته څلور ممتاز کړي او فضیلت ولا ورکو، حرمت ولا ورکو، نو الله پاک ورکړي دي. نو څه کې اوس ته الله پاک سره جګړه کوي؟ دا خبره ځکه کومه چې په دې میاشت ډېر لګیا دي ټول مولیان، مختلف کلیپونه پې شروع دي، او څوک وایي د سره فضیلت نشته، او څوک وایي د سره پکې روژه نیول نشته. ته به وایې بس دا شریعت دوی جوړ کړی دی. هلکه خدای پوهه که د نفل روژې کله بنده ده؟ د فقه کتابونه وګوره، د اختر پر ورځ صرف روژه نشي نیولی، وړوکې او د غټ اختر پر ورځ روژه منع ده په شریعت کې. او نفلي روژه د رمضان المبارک په میاشت کې نه کېږي،
ځکه چې هغه خو فرض روجي دي نو په هغې کې څنګه نفلي کې باقي دي 11 میاشتو کې کومه ورځ داسې ده چې په هغې کې نفلي روژه ناروا ده ناروا خو نفل خو هر وخت کولی شي چې کله یې ټیم وي بس کوئ نو بعضې علما دغې طرف ته لاټلي دي چې هغې ډېر تشدد کړی دی چې بیخي داسې دغه کلیپې چې وګورې ته هغه بیانونه وګورې واورې نو داسې ثابتېږي د هغې د بیان نه چې هغې مسلمانان ښه په سختۍ سره منع کوي چې په دې میاشت کې نه روژه ونیسئ په دې میاشت کې نه ذکر او عبادت وکړې لکه د هغې بیان نه یې دا پته لګي کم از کم داسې تیزي خو نه ده پکار ده ووایه نفل دی پکې به چې روژه چا ونیوله نفل روژه به وي د نفلي روژې ثواب به ورته میلو نه شي حدیث پې درته ویم روایت پې درته ویم او د دې کتاب نه درته ویم اذان مسله ده خو دا کم علما چې ډېر تشدد کوي زه دې ته درخواست کوم چې کم از کم د الله پاک د بندګۍ نه خلک مه منې کوئ ستا د یو کلپ د وجې نه که څوک په رجب کې یوه روژه مونه نیسي یوه نفلي روژه مونه نیسي په دې رجب کې خو چې کومې 3 روژې دي 14مه 14مه 15مه هغه خو به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په هره میاشت کې دا 3 میاشتې روژه و دا خو سنت روژې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د صحیح حدیثونو سره ثابت دي هغې سره به څه کې باقي د نفلي روژې دپاره خو هر ټایم یې نیولی شي تاسو ته مه وي چې کم ټایم کې شریعت منع کړي همې درته وي د هغې نه علاوه هر ټایم تاسو نفلي روژه نیولی شي نو زه داسې ویلی شم چې په دې رجب کې نفلي روژه مه نیسئ که څوک داسې وایي چې مې نیسئ نو دا خو ځان له د شریعت خلاف لګیا دی چې د نفلو نه خلک منع کوي د عبادت نه خلک منع کوي د الله پاک او د نفلو د زور نه خبري د نفلو د زور نه که تاسو خبر نه یې نو دا حدیث درته ویم به طور حدیث رحمت دا یاد کې دا د بخاري شریف حدیث مبارک دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی بشک الله تعالی قال فرمایلی دی حدیث قدسی دی الله پاک فرمایي الله پاک څه فرمایي من عاد لي وليا چا چې عداوت او دشمنی وکړه زما د دوست سره فقد اذنته بالحرب نو په تحقیق سره زما اعلان جنگ دی دته زه حکم کوم دته د جنگ اعلان کوم زه دته چیلنج ور کوم زه دته د جنگ یڅوک د الله د دوست سره دشمنی کوي د الله دوستانو سره مینه کوي محبت کوي دغه کې کامیابی ده د دوانو جهان بیا مخکې فرمایي وما تقرب الی عبدی بشیء نرا نزدیکی الله پاک فرمایي ما ته زما بندا په یو شي سره احب الی چې ډیر محبوب دی ما ته مما افترضته د هغه سنا چې ما فرض کړی دی په د باندې لکه فرض عبادت چې څوک کوي په دې باندې الله پاک فرض عبادت د الله ډیر خوښ دي محبوب دي او الله تبارک وتعالى ته بنده نزدیکی په کوم عبادت الله پاک بنده الله پاک ته نزدیکی په فرض عبادت په دې خو پوه شوې کنه نو چې فرض د الله په خوښ نه وي نو به فرض کول ولي خو چې دا فرض کړي دي را باندې زکات فرض دی حج پچا فرض شي 15 وخت مونږ فرض دی وغیرہ وغیرہ دا عبادت فرض الله پاک ډیر محبوب دی او دی باندې الله پاک ته بندا نزدیکیږي الله پاک خپل فرمایي اوس بس خبره ختمه شو په فرضو ختمه نه د جی مسلمان وورا او دا د نفل په فضیلت کې وورا د بخاری شریف حدیث کی ذات لري په موضوع کې وساته ولا يزال عبدي همیشه زما بندا يتقرب الي بالنوافل ما ته نزدیکیږي په نفل سره الله پاک فرمایي ما ته بندا پس نزدیکیږي همیشه نفل سره او دا بعضی علما صاحبان نفل نه دی منع کوي څه ضرورت نه نفل ته څه ضرورت نه چې دا عقیده دي چې زه په دې رجب کې مثال یو روزه نیسم او دوه نیسم او لس نیسم او اته نیسم خو ستا دا عقیده ده چې دا نفل روزي دي او دا روزي په بلم میاشت کې کیږي په بلم کې کیږي په خدا سي فضیلت به یا بني نو په دا عقیده ټیک شو کنه فرض وته موږ نه وایو واجب وته نه وایو سنت وته نه وایو نفل وته وایو خود دې نفل اهمیت څه دې په شریعت او په دین کې الله تبارک وتعالى فرمایي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل همیشه ما ته زما باندې په نفل نزدیکی نو دا نفل دومره قیمتي شی دی نفل منز نفل صدقه نفل حج او نفل روجي چې په دې باندې الله پاک ته بندا نزدیکی نو وړه خبره شو دا د نفل لک فضیلت شو چې ته په الله پاک ته نږدې شې دا وړه خبره ده
دا ډیر لوی فضیلت دی. او څنګه نږدې شي حتی احبه تر دې الله پاک فرمایي زه سره مینه وکم د دې بنده سره. فاذا احببته هر کله چې زه د سره مینه وکم پس سره وسره مینه وکم چې دې نفل ډیر کوي، نفل منځونه ډیر کوي، نفلی روجي ډیرې نیسي، نفلی صدقې ډیرې کوي. نو چې کوم بنده نفل عبادات ډیر کوي د الله جل جلاله د رضا دپاره، نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه د سره مینه وکم. او کله چې زه د سره مینه وکم فاذا احببته کله زه د خپل محبوب جوړ کم كنت سمعه الذي يسمع به زه د ده غوږونه شم دې په هغې اورېدل کوي. واوره اوس د ولایت درجې شروع شوې، اوس د بزرګانو د اولیاء الله درجه او کرامات شروع شو. د ده زه غوږونه شم الله پاک فرمایي څوک چې نفل ډېر کوي دې په هغې غوږونو بیا اورېدل کوي. وبصره الذي يبصر به زه د ده سترګې شم په هغې سترګو لیدل کوي. ويده التي يبطش بها زه د ده لاسونه شم په هغې لاسونو لیول کوي. ورجله التي يمشي بها زه د ده خپې شم په هغې باندې دې تلل کوي. دا دومره کرامت دې بنده ته په څه میلاو شو؟ په نفلو سره. او مولوي صاحب چې تا ته منبر نه وایي چې مه کوه نفلي روژه مه نیسه، او پکې بعض وایي بدعت دی. د خدای دې غر کو تباه مکه بدعت په 15 قسمه دی، لکه قسمونه دې قوم ته بیانوه پټوه ما. بدعت حسنه دی، بدعت سیئه دی. بیا بدعت سیئه په 2 قسمه دی، یو حرام بل مکروه. بیا بدعت حسنه دا په 3 قسمه دی. نو بدعت حسنه واجبه، بدعت حسنه دا چې کوم دی مستحبه، بدعت حسنه مباحه. دا 15 قسمه بیان کا. که چېرته کتاب دی او پته کتابونه دي لوستلي او کتلي دي دا به کله بیانې د منبر نه. هر بدعت ناروا دی، کل بدعت ضلاله به دا 2 ټکي یاد کړي. هر بدعت د دغه حدیث په لاندې وګوره امام نووي رحمت الله علیه مسلم شریف شرح کې څه لیکي، دا 15 واړه اقسام بیان کړي. هر بدعت ناروا نه وي، هغه بدعت ناروا دي چې هغه سیئه یا حرامي او یا هغه مکروه وي، د شریعت سره ډغره خوري د احکاماتو سره، هغه بدعت ناروا دي. او کم بدعت چې حسنه دي او هغې سره دین مضبوطیږي، لکه صرف او نحو علوم حاصلول، لکه زمونږ نن سبا دستاربندۍ کېدل په مدرسو کې شروع نه دي. کم صحابي مبارک یا رسول الله مبارک د بخاري شریف ختم کړی صحابو ته او دستاربندي تړلې ده. دا مدرسې چې په کم طرز رواني دا ټول بدعات دي، خدا حسنه کې دي. دا تراویح چې 6 رکعاته مونږ په جمع کوو دا هم بدعت حسنه دی، اجماع ده پې د صحابه کرام مبارکان. نو بس هر یو بدعت ناروا به دا دین به د بیا ډو دین پاتې نشي. دا چې لګیم دا خو بدعت دی. داسې تقریر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په پښتو ژبه کې د جمعې په ورځ نه دی کړی. دا خو ټول بیا هر څه بدعت او بدعت اقسام بیان کا عوامو ته، د هغې ذهن کلیر کا، شکونه مه پیدا کوه. بدعت حسنه ورته مثالونه ورکړه چې هغه څه شي د علماو څه ذکر کړي. فتاوس لیکلي دي علم جي نشته، علم لاړ خاورو ته. او چا سره چې علم هغه علما هم خاورو ته لاړه، بس زمونږ په شان بوسکري پاتې شو. الله مو عقیدې مه خرابوه. دا خبرې دې دپاره کومه چې خلک په نفلو څه کوي نن سبا؟ نفلو ته خلکو علماو ورته خپې اړانې کړي. عالمان درته وایي مې کوه، نفلي روژه مه نیسه، نفل مونځ مه کوه، نفلي صدقه مه کوه، دعاونه کې ګورې، بدعت دي، خیراتونه کې ګورې، بدعت دي، شرک دي. یا خدای دې پوهه که دا څه ګډې وډې وې. د دې عباداتو دپاره خو الله پاک ټایمونه نه دي مقرر کړي، دی وله سره ټایم مقرر دی. نو دا هغه نازکې مسلې دي چې دا به تاسو ګورئ بیا د چا نه ونه دی، دا په مغزو کې کېنوئ. نو د نفلو زوره مو کتو، الله پاک د چا سترګې کېږي، غوږونه کېږي او لاسونه خپې کېږي نه. الله پاک د جسم نه پاک دی. د دې مطلب څه دی؟ دا حدیث د متشابهاتو نه دی. محدثین کرام بیان کوي، مفسرین کرام، الله تبارک وتعالی د دې بنده چې کوم بنده نفل ډیر کوي، نفلی روجي ډېرې نیسي، نفلی منځونه ډېر کوي، نفلی صدقې ډېرې کوي، نفلی حجونه کوي، د داسې بنده په سترګو کې الله پاک داسې طاقت واچوي چې نږدې او لرې دته یو شان بیا ښکاري. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د منبر د پاسه ناست دی، ساریه رضی الله تعالی عنه جهاد له لېږلې، دلته نه هغه ټول منظر د جهاد هغه د مدینې منورې د خپل منبر نه د جمعې په ورځ هغه مشاهده کوي او اواز هم ورته رسوي د خپل ژبې چې یا ساریة الجبل، ای ساریه غل طرف ته شه، غر طرف ته شه. دا د هغه کرامات داسې په سوونو زرګونو لکونو کرامات
دا د صحابه کرامو او بیا د تابعینو تبع تابعینو بزرګانو هغه راغلي دي چې هغه لري او نږدې یو شان لیدل بیا کوي، لري او نږدې یو شان اورول کوي بغیر د آلاتو نه، او بیا لري او نږدې یو شان اوریدل کوي د خپل غوږونو سره، لري او نږدې یو شان نیول کوي. ناس دلته یو شی په بل ځای کې انسان اوچت کی مدد وکي، په دې باندې د خدای بلا کرامات راغلي. ځان له یو موضوع دا خو نظم خدا دومره کراماتو ته چې انسان رشي پوینټ دا دی پس رشي تاسو دې یخه په نفل باباجي په نفلو په نفل عبادت کاغه ذکر دی، کاغه فکر دی، کاغه روزه د نفلی، کاغه صدقه د نفلی، کاغه منځ دی نفلی. نفلی عبادت تاسو پیژنئ چې فرض دی، واجب نه، سنت موکده نه، بدا قطول نفلی عبادت. په دې باندې الله پاک تاسو دا بدا کرامات او دا بزرګي درکې او په لکونو مسلمانانو الله پاک ورکړي دا نفل ډیر کول، نفل نه پرې خو. نو لہذا الله پاک دې مونږ تاسو د ډیرو نفلو د منځونو او نفلی روزو صدقو توفیق راکړي. د رجب چې کمی روجي به نو نفلی روجي دي بس کنه خبره ختمه شو. نو لہذا رسول الله جل جلاله فرمایي په آخري جمله کې د حدیث مبارکه ولئن سألني لأعطينه، کچې ما زما دا بندا چې په نفل دې مرتبه ته ورسید که زمانه سوال کی خامخا ضرور به ضرور زدل عطا کو. لأعطينه لام تاکید نون تاکید ثقيله او د واحد متکلم صيغه د تاکید د پاره، تاکید در تاکید در تاکید. الله پاک فرمایي لأعطينه که زما دا نیک بندا چې نفل کوي، نفلی روزي نشي، نفلی عبادت کوي، کدی زمانه سوال کی نو ضرور به ضرور زور ول عطا کو. و زما استا په شان خواغه بندا نشو کنه، په نفل باندې زما استانه په درجه کې چوت شو کنه، والله پاک ته ډیر نږدې شو. په نفل باندې نږدې کېږي الله پاک. ولئن استعاذني لأعيذنه، او کچره زمانه دی پناه غواړي دا بندا نو خامخا ضرور به ضرور زدل بیا پناه ورکو. مطلب دا مستجاب الدعوات زی دعاګانې قبلو د کم بندا دعاګانې بیا الله پاک قبلې چې څوک نفل ډیر کوي. دا نن چې زما استا میاشت سه وښه چې دعاګانې کیږي چې استسقا منځونه اخم د ډیر نشته ختم شي وي اوس خو دعاګانې خو کیږي خدای بارانو کې او بارانو کې کیږي باران. زمون نفل نشته، نه زما نفلی عبادت شته او نه ستاسو نفلی عبادت شته. مونږ الله پاک ته نږدې شوي نه یو. کوم د نږدېکت لارې دي هغه مونږ ټولې په ځان بندي کړي دي الله پاک ته. نو چې الله پاک ته کم بنده نږدې د هغه دعا الله پاک قبلوي، چې نږدې ورته نه په نفلو سره او په فرضو سره هغه د هغه دعا الله بیا نه قبلوي. هغه شان دا وجه دا ده چې مونږ نفلي عبادات پرېښي. رجب شروع دی، نه ما روژه ونیوله او نه تاسو، نه ما او تاسو استغفار ډېر عباداتو کې څه فرق راغی، نه ستاسو زما په نفلي عباداتو کې فرق راغلی. نو څنګه به الله پاک دعا او سوال قبلوي؟ مین پوینټ دا دی. او دې کې کردار د بعض علما دی، هغې منې کوي مسلمانان چې دا به ضرورت نشته، بس روجي جي ضرورت نشته په رجب کې څه ذکر فکر هلکه ضرورت خو هر وخت شته. او ما مو دې بدعمله مسلمانانو ته ورته وایي شپه ورځ روجي نیسئ او عبادات کوئ او نفلونه کوئ، رجب کې هم کوئ او په شعبان کې هم کوئ، رمضان در باندې را روان دی. رسول الله امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم مبارک داسې دعا حدیث مبارک کې موجوده ده، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے الله برکت واچو زموږ د پاره د رجب په میاشت کې او د شعبان په میاشت. الله پاک محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دعا کوي، خپل رب نه دعا کوي د رجب او د شعبان د پاره چې الله په دې دوه میاشتو کې موږ د پاره برکت واچو. نو برکت به پکې نه، دا دعا به قبول نه د رسول الله صلی الله علیه و سلم. تاسو پکې شک دي، خپل پیغمبر صلی الله علیه و سلم شک کوي چې دا دعا به الله نه قبول. الله پاک برکت اچولې دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم د دې دعا د خاطر چې حدیث مبارک کې ذکر ده چې الله برکت واچو زموږ د پاره پر رجب او په شعبان او پسې شعبان روانه وبلغنا رمضان او مونږ ورسو رمضان المبارک ته. رمضان المبارک نږدې دی را روان دی، یا الله مونږ رمضان المبارک ته یې صحت سره ورسو چې هلته بیا ټیټ عبادات وکړو په رمضان المبارک کې، تراویح ختمونو ته ودرېږو، نوافل وکړو، تهجد دغه شان او روژه په خپل ایماندارۍ سره ونیسو. دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړې ده. دې کې رجب راغی، شعبان ذکر پکې راغی، دې دوه میاشتو د برکت دعا شوه او رمضان المبارک ته د رسایۍ دعا شوه. مونږ هغې ته یا الله صحت سره ورسوه، مونږ ورسوه. هغې ته مطلب ده چې روغ هم ورسوه، صحت هم سره ورسوه، ایمان سره ورسوه چې د رمضان المبارک روژې د ایمان او د ثواب په نیت ونیسو د صحت سره کړه. نو برکت دپاره سوال د دې میاشتې د رجب د برکت سوال چا کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. نو عامه میاشت شوه.
عامه شوه که نه د نورو میاشتو په شان شوه. مولا وایي د نورو میاشتو په شان. یا خدای دې پوهه که دا حدیثونه وګوره څه ګډې وډې وې د خلکو مازغه خرابې عوام دې ټول د نفلونه پاتې کړل او بس ایثار دې کړل چې څوک عبادت قدر ونه کړي. دا ته د شیطان په لاره روان شوي. یاره عجیبه خبره ده. الله مو داسې شیطانانو مولیانو سره د ما وساته. دا بېلارې کوي سړی. دا چې تاسو بیانونه وګورئ پته به ورته ولګي. ما څو کتلي دي په هغې زه ډېر ما له غوسه راغلې ده ځکه دا بیان کوم. بل حدیث مبارک امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې رجب شهر الله، رجب د الله میاشت ده. دا رجب د چا میاشت ده؟ دا د الله میاشت ده. الله تعالی ولې دا نور 11 د چا دي؟ تاسو ته خو ما آیت کریمه ولوستو که نه د سورې توبې 36 نمبر آیت کریمه. دا نور 11 د چا دي؟ همدا الله تعالی دي. نو د دې مطلب څه شو چې رجب شهر الله فضیلت بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اهمیت بیانوي. د دې میاشتې حرمت بیانوي. د دې میاشتې د رجب مقام بیانوي، شان بیانوي. په مزغو کې د خپلو امتیانو ته کښېنوي چې په آخره زمانه کې به داسې مولیان راځي چې هغوی به په منبر زما ناستي، په جانماز به زما ولاړي، خو خلکو ته به وایي چې د رجب کې ګورې دعا ونه غواړئ بدعت دی، روژه ونه نیسئ ګورې بدعت دی، ذکر فکر ونه کوئ ګورې بدعت دی. یا خدای پوهه که دا څه ګډې وډې وایي. رجب شهر الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي رجب د الله پاک میاشت ده. نو چې د الله پاک میاشت ده مطلب حرمت او مقام او فضیلت دی د دې میاشتې مسلمانانو. و شعبان شهری، شعبان زما میاشت ده. په ټولو کې زیاتې روژې د رمضان المبارک نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په کومه میاشت کې نیولې؟ شعبان المعظم. هغې به ته بیان کوم را روانه ده انشاءالله په هغې میاشت کې. او بیا ورپسې و رمضان چې کوم دی شهر امتی، دا زما د امتیانو میاشت ده. امتیان پکې الله پاک بخینه په رمضان المبارک هره شپه او مړه یو فرض په یو فرضو بدلیږي زما او ستا، او رمضان المبارک کې نفل په فرضو بدلیږي زما او ستا. مقام مرتبه شان عظمت د رمضان المبارک ډېر زیات. نو دا ګوره دا تقسیم داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وکړو. د رجب نه شروع کړه چې رجب دا شهر الله دی د الله پاک. مطلب تاسو په ذهن کې عظمت کښېنئ، زما او ستا په زړه کې اهمیت د دې رجب میاشت کښېنئ. نو که د رجب میاشت عامه میاشت وه څنګه چې بعضې نامنهاد مولیان وایي، نو بیا دا حدیثونه ولې راغلي؟ دې سره به که وایي چې ضعیف حدیثونه دي په جیب کې دا خبره کې د مولا تا چې کم دی د اصول حدیث کتابونه نه دي ویلې په مدرسو کې. که نه هغه ټایم کې ته چېرته به مستۍ او لوپر به ګرځېدې، پیرډ کې به نه کېناستې. د اصول حدیث قاعده دا ده، دا په وړه دوره کې په هره مدرسه کې بیانېږي چې په ضعیف احادیثو مبارکو په فضایلو کې به عمل کې قابل عمل دي. په فضایلو کې ضعیف حدیثونه. ضعیف حدیث دا مطلب خو نه دی چې راوالو ډسبین ته وغورځوه. د ضعیف حدیث دا مطلب دی ضعیف احادیث مبارکه قابل عمل دي پس کې په فضایلو کې. نو دا زه څه بیانوم؟ زه د رجب فرضیت بیانوم، د فضایل کنه فضایل بیانوم، ویم نفل دي فضایل بیانوم کنه. نو دا حدیث مکه ته ویل شم کنه. او دا امام غزالی رحمت الله علیه نقل کړی دی. ډېر خپوي د خدای اوسنو مولیانو نه زما د عقیده نه استاد راته پته نشته. نو لہذا رجب چې کم دی الله جل جلاله ډېر مقام ورکړی دی، شان ولا ورکړی، عظمت ولا ورکړی دی. نو لہذا دغه د رجب مبارک په فضیلت باندې دغه احادیث مبارکه دوه تاسو ته بیان شو. بل حدیث مبارکه صاحب را نقل کړی دی چې د رجب مبارکه وی د رجب یو معنی کړی دا چې دا د یو نهر نوم دی، نهر. او دا نهر چې کوم دی دا فی الجنه، اسم نهرن فی الجنه، اسم نهرن فی الجنه. دا یو د نهر نوم دی، موږ ته نهر وایو په پښتو کې کنه. او دا په جنت کې یو نهر دی. او د دې د اوبه چې کوم دی ما وشد بیاض من اللبن، دا اوبه د شاتو نه د سپینو نه زیاتې د پیو نه زیاتې سپینې دي، د شاتو نه زیاتې خوږې دي، او د وورې نه زیاتې ښایسته یخې دي. او دا لا یشرب منه الا من صام شهر رجب، نبسکی د دې نهر نه الله پاک وبو د جنت د دې نهر نه مگر د هغه چا باندې ته نصیب کیږي څوک چې په دې رجب کې روزه ونیسي. ها دې کې دا اوس نشته په دې حدیث کې چې په کم ځای کې روزه ونیسي، بس د رجب په هر ځای کې چې د روزه ونیوله په ټوله میاشت کې تقریبا نیمه میاشت خو تقریبا تېره شوه. یو کس وګورئ موبایل کې چې دا کم میاشت کم تاریخ دی د رجب، چا سره چې غټ موبایل وګورئ نو د رجب دا تقریبا نیمه میاشت غابو کېږي. ما تاریخ بیا ووایم. بیا
هر میاش لکه دا رجب ټوله میاش دی کې چې کم ځای کې چا روژه ونیوله نو الله پاک بوله د هغې نهر نه اوبه ورکوي کم نهر چې په جنت کې دی او د هغې نوم رجب دا حدیث شریف باندې پوه شوې درو رسېدو اوس ور دا خو د روژې عام هر ځای کې سبا روژه نیسې بل ورځ نیسې بل ورځ نیسې بل ورځ نیسې څو ورځې چې پاتې دي رجب المرجب روژه نیولی شي دا انشاءالله دغه فضیلت شو بل حدیث مبارکه هغه د رجب د مبارکی د دې چې کم دی د روژې بارکی هغه انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک د روایت وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من صام ثلاثه ایام من شهر حرام چا چې درې روژې ونیولې د میاشتې د حرمت نه رجب مبارک کتب له ثواب عبادت 900 سنه الله تبارک وتعالى با دلا د درې روژو د دې میاشتې د 9 کالو د عبادت ثواب ورکړي په رجب کې چې په هر ځای کې درې روژې ونیولې درې روژې نشي نیولې ونیسه پکې درې روژې مکوي داسې عامه میاشته کینه د عامه میاشته دا لیونی و امام غزالی رحمت الله علیه چې دا باب په مقرره و د رجب په فضیلت ته داسې روغې مولا تا ته دا حدیثونه چا خولي مړه تا دین د چا نه زده کړی دی عامه میاشته روژه پکې بدعت دی بیانونه دي په دې نېټ پراته دي د تکړه تکړه مولیانو د دې زمانې دي دا ولې نه ګوري مکاشفة القلوب دی ولې نه ګوري د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کتابونه دا ولې د خپل دین او مذهب او کتاب پرېښود د یو څو ټکو پیسو دپاره دې دپاره چې مسلمان چېرته نفلي روژه ونه نیسي دې دپاره چې مسلمان چېرته نفلي صدقه ونه کړي دې دپاره چې مسلمان دعا ته خپل رب ته لاس چوت نه کړي دې دپاره چې دا مسلمان د الله تعالی نه لرې شي دې دپاره دي دا علمونه کړي دي او بیانونه کوي الله پاک به موږ تاسو رحم وکړي لہذا درې روژې چې چا ونیولې په دې میاشت کې هر ځای کې ونیولې نو د 100 کالو عبادت ثواب بدل الله پاک لیکي د 9 کالو د عبادت دا حدیث د مکاشفة القلوب مخې ته را دی ما پروت که چا پکاري بیا وګورئ او انس بن مالک سے فرمایي چې زما غوږونه دي کاڼه شي که چېرې ما دا خبره د رسول الله مبارک نه نه اورېدی دا پکې حدیث شریف کې دا دی ورسره ذکر دونه مضبوطه خبره انس بن مالک رضی الله تعالی مبارک کړی ده او بل اخري حدیث مبارک دعا کوو 27 رجب را روان دي په دې باندې ملي غوېمه ده په دې نیټ باندې زه دا منم 27 رجب په شپه د یو روایت مطابق دا د معراج شریف شپه ده یو روایت مطابق ټیک شو روایت به کمزوري دا منم معراج شریف شپه ډېرې پیرې معراج زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شوی دی کم جسمانی معراج یو پیره شوی دی روحاني خو ډېر شوی دی که نه په خوب کې خو جسمانی معراج شریف کې شوی دی نو صحیح حدیث د هغې په تاریخ نشته دا منم خو څه روایات خو شته په 27 رجب باندې څه به په نورو تاریخونو باندې وي بلکل ټول شته سبحان الذي اسرا بعبده چې کوم ما تاسو ته په هغې کې 3 جمعې تقریر کړو په هغې کې ما دا ټول ډیټیل او تفصیل بیان کړی دی ټول روایات مې تاسو ته ویلي هغې تفصیل نه نظم خو اوس راځو د 27 رجب باره کې د دې د روژې باره کې څه شته که نشته دا کتاب د مکاشفة القلوب امام غزالی رحمت الله علیه روایت ذکر کوي وعن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من صام السابع والعشرين من رجب كتب له صيام 60 شهرا چا چې د 27 رجب روزه ونیوله ډیټ به معلوم کې هغه وایي چې ته وخه چا چې د 27 رجب را روانه 27 رجب روزه ونیوله نو الله تبارک وتعالى به د لپاره ولیکي مطلب وبلیکلی شي د لپاره خو الله پاک ثواب ورکوي کنه صيام 60 شهرا د شپېتو میاشتو د اجر او ثواب ول الله پاک شپېتو میاشتو اجر او ثواب اوس که د 27 رجب روزه نیسه دغه روایت حدیث دی او هو اول یومین دا غړومبنی ورځ ده چې نزل فيه جبريل على النبي صلی الله علیه وسلم جبريل السلام نازل شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به رسالت پر رسالت سره وفيه اسر به صلی الله علیه وسلم او دا هغه تاریخ دی دا امام غزالی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړي چې دا هغه تاریخ دی 27 رجب چې په دې باندې معراج شریف ورکړی شی او رسول الله مبارک دا خو دې کې کنه وفيه اسر به فيه چې سبحان الله اسرا نه راغل بعبده نو هغه اسرا یادی هغه د شپې چکر یادی د معراج شریف چې هغه په دې تاریخ کې ورکړی شي نو د 27 رجب روزه باندې دا روایت شته کړه دی خو یې نشته روایت
دا ما ته مو وایي چې دا ضعیف حدیث دی ضعیف حدیث تا خو پیژنده که د امام غزالي رحمت الله علیه ډېر ښه پوهېده په حدیثونو دا خو هغه نورو ډېرو محدثینو را نقل کړي دا حدیث شریف په غلاره کې نه دا دین موږ ته ډېر زور راغلی موږ د دین د دې موږ د امام غزالي رحمت الله علیه ونه منم نو د چا به منم چې حجت الاسلام دی او ټول علما په ده متفق دي که نه چې دا څنګه صاحب دی ډېر لوی صاحب دی ډېر پوه په حدیث مبارکو په لکونو احادیث مبارکو حافظ ورته یادو الله پاک دې د 27 د رجب روژې نیولو توفیق هم تاسو ته نصیب کړي او باقي دې میاشت کې استغفار ډېر ووایئ دې میاشت کې صدقه ډېره کوئ یو بل پوینټ درته ښیم تا به راته دا مولیان نه بیانوي خفه کېږو به نه په دې میاشت کې تاسو ته پته ده دا چندو وله ډېر شوي دي که لږ شوي زبرګه میاشت تاسو ورته زبرګه وایو ممکنه نه دا چندې پکې ولې دا مولیان ټولوي څه چل دی دا رمضان کې د ټولۍ که نه یا د په شعبان کې ټولۍ که نه دا زبرګه میاشت نه دا روایات په دې راغلي چې په دې میاشت کې رجب کې چې څوک صدقه کوي نو هغې ثواب ډېر زیات الله پاک ورکوي بنده ته نو ټول علماو مدرسو هر مکتب فکر والا د رجب په میاشت لګیا دی او چندې راغونډوي تا ته مو مال سره مدرسې ده د رجب زبرګه میاشت بل ته مو مال سره کا هلکه چې د دې رجب څه فضیلت نشته ته خو یې روژه هم پې نشته ته وایې خاص نفل هم پې نشته ته وایې مړه دعا مو هم پکې داسې نشته بس عامه میاشت ده نو چې عامه میاشت ده نو خدای دې پوهه کړه نو چنده پکې ولې په خصوصي انداز کې ټولې چندې دپاره دې ولې خاص کړې ده دا بدعت نه دی چندې دپاره ټولو مدرسو والا دا میاشت خاص کړې ده دا بدعت نه دی مړه دا بدعت پرېږدی سړیه مه غواړې چندې د مدرسو دپاره په رجب کې نو چندې پکې ټول دې دپاره خاص کړې ده دا میاشت ډېرو مدرسو غټې غټه مدرسې ټول په دې میاشت کې چندې دا زبرګه میاشت ده دې کې د صدقې ثواب سیوا دی ځکه په دې کې تاسو ته موږ له چنده راکړي نو چندې دپاره چې خاص شي رجب میاشت دا بدعت نه دی خو که چا پکې روژه ونیوله او خدای ته نږدې کېږي نفلي روژې ونیولې یا استغفار ډېر وي یا ذکر فکر وکړو بس وي دا بدعت دی هغه هر کار بدعت دی چې مولا ته پکې خیر نه او هغه کار بدعت نه دی اگر که بدعتي ناروی چې مولا ته پکې شي پیدا پکې ملاویږي پیسه ملاویږي بس هغه ټول کار جایز او ناروا چې دا قیسې خلک نه جوړوي وی په دې غاړه غاړه راځه چې د حلوا ډونګه ورسره وي په دې غاړه غاړه راځه چې پیزار سره راځه خو شی راوړه چې ګرم شو سینې هم ګرمې شي یخني ده داسې جوړي دا قیسې خلک الله پاک هم د داسې حالاتو نه وساته